مال بدل الله ډېرې وبنین زامن بدل درکړي پنځمه فائدې دا ده ويجعل لكم انهارا اوبه به نه وچېږي او شپږمه فائدې دا ده ستاسو په فصلونو به افت نه راځي په یو استغفار کې شپږ فائدې الله ویلي قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا اوله بخنه ده نو بخن زموږ مقصد ده که نه الله دې موږ ټولو ته بخنه وکړي اول بخنه ده بیا يرسل السماء عليكم مدرارا باران بدیر در باندې وقت وري ويمددكم باموال مالونه به له سیوا کوي وبنینا زامن چې مال ستاسو سیوای او ډېرې درته د مدرسې خدمت به کوي که نه په کار دی نه لکه نه بس دې استغفار کې پروت دی وبنینا ويجعل لكم جنات ستاسو فصلونو باندې به افت نه راځي ويجعل لكم انهارا انهرونه واقع اوبه نه وچېږي یعنې اوبه به نه وچېږي دا شپږ فایدې دي آیات کې الله وویل دا استغفار او بل آیات کې الله وایي ما کان الله معذبهم نه دی الله تعالی چې دا خلق عذاب کړي وهم یستغفرون او د استغفار وایي نو استغفار ځان سره ډېر وایي الله به تاسو د عذاب نه بچ ساتي نورې فایدې پکې ډېرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي زه هر ورځ الله له استغفار سل ځله او بل حدیث کې اویا ځله د ورځې وه د هغې استغفار تاجت نو امت ته طریقه کوي چې تاسو یې خو وایئ که نه نو خدای دې تاسو له استغفار الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا زده کوي د دې توفیق دی الله درکړي هو که مال تاجت ډېر ډېره ځان داسې نو زور وایئ بیا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم زور وایئ نو مال به درله راځي چې پیښ وایي که نه نو ستا اندرونی حالات اخروی حالات به دې ښه کېږي نو په دې زور کې دنیا پرته ده او په دې پیښ کې اخرت پروت دی نو کله یې زور وایې کله یې پیښ وایې خوښه ده زه خو کله زور وایم کله پیښ وایم مونږ څخه داسې نکتې کڼو کونترو تاسو هسې مونږ څخه نه راځئ مونږ درته په زوره دیر کې کمال کوو راشئ وګوره ورته تا څخه چې درکړي ستا ډوډۍ خورې ډوډۍ خو ته ډېر څوک ورکولی شي چایه ډوډۍ خو ډېره ده دا کمال دی ما د تاسو ښیي دا علماو څخه دی ښه دا تاسو څخه نه دی تاسو څخه اوبه ډوډۍ ډېرې دي او موږ څخه دا کمال دی چې راځه جیب دې هم ډکي ته به هم ښیي ښه نو دا ځان سره وایي چې زور تاجتي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم زور وایي نو مال به دله ډېر راځي او چې حال د دې ایتي چې زما حالت اخرت کې ښه شي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا وایي نو په دې زور کې مال پروت دی او په دې پیښ کې اخرت پروت دی خدای دې ستاسو دواړه اخیسته کړي